د ټولو مشرونو چې څنګه قومي مشرون څنګه منځای مشرون راغلي دي یو ور بیا د ټولو مشرونو د زړه د تعالی شکریا ادا کوم چې راغلل د قوم د مستقبل دپاره د راتلونکي وخت دپاره د قوم د اتفاق دپاره د قوم د یووالي دپاره یې ټایم وبسلو دلته ځان ورسولو نو چې څنګه مشرون نن راغلي دي یو ور بیا د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم بنیادي طور چې څنګه موږ پوهاږي شي څنګه موږ سوچ پکې د موږ توس مسلې دومره ډېرې دي چې کتابونه په لیکای شي خو دا دوې درې داسې غټې خبرې وې چې موږ په داسې ضروري غوښتل چې په دا باندې کم از کم په دا باندې د ټول قوم اتفاق وشي یوه خو د آی ډي پي زه د وپا سرتاک خبره وه د وسایل خبره وه ځکه چې د 40 روپۍ زنغزي هر کولی موږ نه غلا شي هغه ځکه چې خلک ورپېږدي نه بیا که ورپېږدي بیا انټري دو بیا یوه دو بیا دوې دو بیا 3 ګنټې بیا واپسه په دا دوران چې اجکیم خلک یې په چوکیدوره ویلوړ دي هغه ټول سامان یې سیزون سره نو یوه دا خبره وه بیا په غونډه نه غټه خبره بنیادي چې کومه دو چې موږ دا ګڼي چې په غونډه نه اهمه خبره هغه دو بنیادي خبره دو هغه چې هغه حل چې د نره ټوله وړه وړه خبرې په خپله به سره حل کېږي و هغه د بدامنۍ خبره دو د 14 اګست ورځ دو 73 سال وشول چې پاکستان وایي چې زه آزاد شوی وم یا دا آزاد شوی و یا چا جوړ کړی و دا یو ځون ته بحث ته خپل یو سیاسي یو سوچ فکر مې جاري د متعلق دلته پابند زه بحث نه کوم خو بهرحال بیا دومره خبره خامخا که چې 73 سال وشول او 73 سال بعد یا په دا ملک شي زه څه غواړم په 73 سال چې زه خالي دا غواړم چې بنیادي انساني حقوق چې کوم دي متغیر وکړه د پاکستان چې کوم آئین ده د پاکستان چې کوم قانون ده مو سره دغه مطابق وچاله شه زه د دې بدامنۍ په خبره باندې ارڅه خو اول دا ځکه دوه درې نه خبره وشو په باندې بعض خبره کړل غوړه چې دا ځکه مشر د انضمام خبره وکړه چې د انضمام سره میش سټینا لوړل سېنټ رول قومي سمرټ دا یو ځون ته یو ډېر ویش بحث ته زه مختصر خالي دمر خالي پوبیا چې د قومي اسمبلی سټې لپاره ما ترمیم جمع کړی ده د سېنټ لپاره ما ترمیم جمع کړی ده غوښتنه مې دا کړې د ریاست نه چې تو خو موږ سره په دا انضمام چې ډېره وعدې کړې وې یوه د ایسا پرندو کړې یوه د وعده د ایسا پرندو پیره کړې نردا سټي نه که د سېنټ دی که د قومي اسمبلی دی دا موږ ته تر هغه وخته پوره بحال کا چې څه پره دا تو چې کوم په زمکو کې موږ سره وعدې کړې وې دا د تر څه پره پیره نوي موږ سره پیره کړې تر هغه وخته پره موږ ته دا سټي نه بحال کا چې دا وعدې ته ټوله پیره کې بیا چې نه د ملک سره کوم قانون او کومه طریقه چلیږي بیا به هغه طریقه ته موږ سره وچلوي د دې دپاره موږ په قومي اسمبلی چې بیل جمع کړی ده یو بیل د قومي اسمبلی د سټې والا او چې هغه په اتفاقرای سره پاس شوی و خو چونکې چې نوم د مو په لوړو هغه نه بعد د یې سره پر افشا پوه شي د خدات منځای نن دا مطالبه کو ټول قبایل دا مطالبه کو چې هغه بیل د زر تر زره پاس شي بله خبره دا ځکه دا د کاروبار وشوه د بډر خبره موږ تېر ورکړې وه چې شناختي کارډ چا سره وي هغه شناختي کارډ باندې د دای په بډر باندې دته د تاګ ورتاګ اجازات وي دا د دنیا په ټوله ملک کې شو دا داسې نه ده چې خالي موږ د پاکستان دپاره غواړي چې موږ په بډر باندې پروت وي چې مطلب مو سره د شمالي وزیرستان شناختي کارډ وي مو ته ښایسته ورپېږ دا په ټوله دنیا شه دا یوسف کتوب ده دا په امریکا شادو په کینیډا شادو چې کوم قومونه په بډر باندې ابود وي هغه په کارډ باندې خالي تاګ رتاګ وي هغه ته نه د پاسپورټ غوښتنه کو نه د شناختي کارډ نه د ویزې غوښتنه کو او دغه مسله وه چې ټول عمر موږ دغه شی تاګ رتاګ کړی ده او دغه وجه وه چې په چمن شي ټول عمر دغه تاګ رتاګ شوی لکه څرنګه د موږ په وطن باندې چې بیا په زیره شی بندولو بیا دومره تکلیف دومره مشکل ځنه جوړ شو
چې تاسو ټول ولیدل چې په هیڅ کوم قسم واقعه جوړه شوه اوسې نه تبۍ ځنې جوړه شوه نردې قسم د پوره میش یو بیل جمع کړی ده او دا بله خبره میش غوښتنه کړې ده چې دا د په شناختي کارډ دې خبرې تاګ روتاګ شي بله داسې کوي زه د پاکستان ریاست نه یوه پوښتنه خامخا کوم خبرې ډېرې نه وژدم ځکه چې مشرونه ډېر زیات انتظار یې وکړو خو یوه پوښتنه خامخا کوم چې تو د متان مرج کړو اف سی آر د ختم کړو قانون د بدل کړو دا د ملک چې کوم قانون دا هغه قانون د په دا ملک باندې لاګو کو او دلته د امنیت په نوم باندې ته د ملک په سالانه بجټ چې د 40 روپیا غوړې بیا هغه نه بعده چې یو وړوکی غوندې آی ډي بلاست وشي یوه وړه غوندې دمکه وشي بیا ته ټول کوم ارټیل کې حکومت ته وایي چې په 3 ورځې شه نه کا سر اتازیر کا کنے کا زیر کے بے تو خلاف کاروائی کا بیتے سے دے پورا نوستیے دارباوے کرباوے ڈالر تے سے دے پورا خولے دا دمرا وسائل تے سے دے پورا استعمال وے دا دمرا فوج تے سے دے پر واسطہ دا دا دمرا ایف سی تو سے دے پر واسطہ دو دا دمرا خسادو دمرا لیویز دمرا پولیس تو سے دے پر واسطہ دی شی امن مطالبہ ایسے تے کو میں نہ کہ نو ډیر دے شرم مقام دے تو دے پورا چې دمرا واہ واہ په موجودګۍ شاته دا کوي فرین د دې میستر لوندې د مدرسې څنګه د مکا شوي دو بیا کوم غوښتی ده 15 کسه ولمونه چک کړي دي په دا شي ته پاته نشته چې دا چا کړي دو خو بس خپل رجسټر ډکوونکي دپاره او د خپل ټوټل پیرکوونکي دپاره 15 کسون چک کړي دي او ایسې کوم نه دا مطالبه کړې ده چې متاکاسه زیر کوي نه په دوی وحي نازله شوه دوی خو چې تو ورته وایي چې وطن خالي که دوی وطن یې د خالي کړو به هغه نه بعده که دا سړی ارسي بیا دا خو تو کمزوري دو دا یې تو کوتاهي په چار دو چې تو میش په خپل ګرمونده شه روان سي چې سړی میش ته پیدو که چې شاده مکا کړي دو ته به میش ته د جواب ورکوې تو سره هېڅ اخلاقي او قانوني او عیني جواز نشته چې ته د کوم نه دا پوښتنه وکړې د دې یوه خبره بله خبره داسې کوي خبره شي د جرګې یقینا چې دا مسله نه په یوه جرګه ختمې شي دا نه په یوه احتجاج ختمې شي دا نه په یوه بایکاټ ختمې شي مسلې چې د میش نه دي دا څنګه نه ده چې دا یې نه خبر نه ده دا یې ښځه نه خبر ده بیا دا 2 ژمې مخته میش جرګه شوې او دا د جرګې اعلامیه چې کوم وه دا په د ټوله میډیا باندې پیلاو وه دا په د ټوله سوشل میډیا باندې پیلاو وه دا یې خبر ده ځنې د دې نه علاوه ډېر نوستی شوی ده پاچا سې څه میش سره خبر شوي دا یې د وطن د مسلې نه خبر ده بیا میش خبروي چې دا دوزګر ته دا کیسه ورکه شي میش به بیا خبروي میش به بیا دا خبره ورته کوي دا خبره نه ده چې دا خبر نه ده خو میش به دا خبروي و ده باندې به پرشر یا راولي ده به بایکاټ یا کې احتجاج یا کې مذاکرات یا ورسره کې بایکاټ یا کې احتجاج یا کې ټوله چاره میش پرې وټاکي خو یې دا دو چې څرنګه مشرونو فیصله وکړه چې داسې کوي یوه جرګه په میرمشاه شوه شوه نن دا جرګه دلته دو بله جرګه د تاسو ټولې په مشوره باندې چې میاشت ټیم دا ویپشي په 12 ستمبر باندې میاشت دو اتوار ورځ دو که د هفتې ورځ دو هفتې دو که اتوار ورځ دو 12 ستمبر باندې به بله جرګه په میرلي شوي میش د 7 دا به خیر د باقاعده بیا اعلان یې وکړي خو په 12 ستمبر باندې به بله جرګه په میرلي شوي چې د سینا قومونه نیم کړي دي دا به اسرار پې راشي او ریاست ته به یو پیغام د قوم طرف نه ورسوي چې دا د قوم مطالبې دي دا د قوم غوښتنې دي بندي خبره په خیر چې زه د امن والا یو ور بیا کوم چې دا د امن ذمهواري د امن راوستل دا تو ذمهواري ده ته د نن نه بعد نه قوم ته دوکا ورکوای شي نه د نیو ته دوکا ورکوای شي قوم یا پېژندلی بچی پېژندلی مشر یا پېژندلی ځوان یا پېژندلی داسې سیک داسې یو فرد بیا په دا معاشره چې نه وي پوته شوی چې تو ته یې پېژندلی نه وې دغه شی ته ټوله د نیوه پېژندلی دا کومې منصوبې دي چې داسې کوي وچلولې د کوم مینه ده چې داسې کوي وچلول مهرباني وکړه درتین کې وخت پر د نه ډډه وکړه خپله قبله درست کړه او مو ته په د خوره باندې امن روله چې په کوم صورت یا وي مو ته امن روله امن مو ته پکار ده د امن غوښتنه به زیتونه کوي د دپاره به جرګه کوي د دپاره به مرکه کوي د دپاره به احتجاج کوي د دپاره پرلتینه کوي که په یوه دانه سره ومنله بیا به بایکاټ یا کوو بیا به بایکاټ داسې بایکاټ کوو چې بیا کیدای شي تو
په دا وزیرستان شی دغه شاینکاري بیا تاسو وانه کوئ انقلاب به وي داسې دو ځکه چې داسې کوي میش په دا تېره جرګه شیوا غوښتنه کړې وه چې مثال که امن نشر وسایي نرکومۍ ته حواله مې ځکه کړې وه لکه څرنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې 15,000 تو فوج ده دغه شی چې 3,000 تو اف سی دو 15,000 تو لیویو خسادور چې اس پولیس ول بیا دمره په د 50,000 کسونه شیطونه بدامني څرنګ دو بیا د امن په نوم باندې چې کیم د 40 روپۍ وسایل تو ترسي چې به ته امن یا نشر وسای بیا دا وسایل په تو ویله ولګي تو سره 50,000 نفري دو که ته نشر وسای ته لوس چکه میش بیا خپل داسې کوي ځون ته پولیسه جوړ کړي خپل نظام به جوړ کړي بیا ځکه څه چې بدامني داسې کوي څرنګه پته کېږي خو دا وسایل چې کوم د امن په نوم باندې په تو باندې لاګي او ته د پاکستان ریاست د وسایل ته د امن په نوم باندې خرڅ کوي په دا وسایل باندې زه په 15 کوره د وزیرستان نه سنګاپور جوړوای شم چې د وزیرستان په ترقۍ د وزیرستان په آبادۍ او د وزیرستان په امن دغه وسایل ولګي بیا زه د وزیرستان نه په 15 کوره سنګاپور جوړوای شم خو دا مسله دا دو چې نه کیسه نه وژدم چې کوم مقصد دی پر کوم منځ دی پر میشتو دلته سره ټر شوي هغه یوه خبره باندې دی دغه دو چې امن ده بدامني به دی ختموي کومې کیسې چې راونې دي کومې خال کې واپسۍ چې راونې پارینه په انډیپنډنټ اخبار شوی سټوري راغولېدو ډېره جواته ټوله کیسه پسې کړې دو چې څرنګې خلک واپس راونه څرنګې کیسه دو څرنګې نه دو ټوله د میو په دا باندې هېڅ خبره ده خو بهرحال میش په دا تفصیلات شه نسي ځکه چې هر چا خپل سوچ ته هر چا خپل نظر ده یوه غوښتنه چې کومه دو په اتفاق دا ټوله منځی د پاکستان ریاست نه دا کو چې مهرباني وکړه میش ته امن په د خپله خطه شه قایم کا په مو باندې چې کوم فرض اچولی و او فرض مو پیره کړی ده په مو باندې چې کوم تکلیف اچولی و هغه تکلیف مو پیره کړی ده مونه د چې کومه قرباني غوښتو دا قرباني یا مې خوښه وه یا مې نه وه خوښه خو قرباني مو در کړه ایسې تو فرض جوړی شي او که به نشه پیره کوی بیا ته لوس چکه دا وسایل چې کوم دي دا قوم ته سرنډر کا قوم به په دا وسایل باندې ترقیه وکړو ابودیه وکړو او انشاءالله د خدای په فضل سره داسې مثالي امن به راولي چې ټول پاکستان یا ټوله دنیا به انشاءالله تماشا کوو یو وار بیا د ټولو مشرونو د ټولو قومې د ټولو ځوانونو د ټولو کشرونو څه دا راغلي دي 13 سپتمبر بیا به 13 کی ٹھیک شوه 13 صحیح دو په 13 سپتمبر بیا زه یا سره خواش کې بیا اعلانونه سره وکړي په سوشل میډیا او په خدا دو چې سینا کومینه راغلي پای ګراوند شه په 14 تاریخ سپتمبر پای ګراوند شه گایز په 9 بجې چې کوم کومینه دلته حاضر شوي دي هغه د خود روشي چې کوم نیمګړي د میجو پاشا سول جواب ورواله شي هغه پر کېدای شي د حکومت طرف نه داسې کیسه مذاکرات خبره نوستای ویلوړای وشي کنه سوال و کنه ساس پیغام یا دسه او یو خبره بلاته وکړه په خیر شه په دا بیا مثال چیرې حوصله نه ترې چې مثال جرګه وشي څه نتیجه نه ده زنه روزي کېدای شي د جرګې په ذریعه نه وي دوست په ځون نه وای پوه شوي خو بیا سرس کې ډېر اعمال روانې وي سرس کې ډېر کیسه روانې وي ځکه چې د جرګې خپل یو زیر ده د جرګې خپل یو پرشر ده که تو ته دی نه درکښیني یا خوشکیمه تو مطالبه د جرګې د پلیټفارم نه کړې دو